دا پنځه وظیفې دي اسانې ما ورته وویل چې هېڅ ګران هم پکې نشته هر څوک دا وایي ویلی شي یو خو ګوره دې ګس طرف ته چې کوم دا تی دی دې تی نه یو دوه ګوتې یو انچ ترخ طرف ته بیا یو دوه ګوتې لاندې دې ځای ته دا صوفیان حضرات لطیفه قلب وایي چونکې لطایف اوه دي دا اول لطیفه قلب دی دې ځای نه به توجه سره الله 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 لا شپې نږدې نه صرف دې ځای ته په توجه کوئ چې دې ځای کې دا ژبه ده او دې ځای نه دا الله الله راځي نو دا په روزانه 1500 پورې وایي 1500 پورې یو نیم زر درود شریف دویمه وظیفه درود شریف هر یو درود چې ویلی شي که د مونځ دا درود وایي یا بل یو آسان درود شریف وایي روزانه کم از کم خو 15 شپېره وایي او زیات خو چې څومره ډېر وایي ډېر لوی فضیلت دی درېیمه وظیفه استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا هم روزانه کم از کم 15 شپېرې او زیات خو چې څومره ډېر ویلی شي نو وایه دې سره د زړه هغه صفایي د زړه هغه توروالی ختمیږي څلورمه وظیفه د قرآن تلاوت چې روزانه کم از کم یو 4 رکو شپږ رکو تلاوت کې چې څومره ذات کولی شي او که چاله بیا قرآن نه ورځي نو بیا د هغې دا الحمد او قل هو دا ډېر وایي دا د 10 پېرې کم از کم وایي پنځمه وظیفه چې ډېر فضیلت نه ډکه ده ایته مراقبه وایي مراقبه دې ته وایي چې هر وخت سړی اوزګار یا خو اجتماعي مراقبه کوي یا ځان کوي سړی سترګې پټې کړي یا سر باندې څادر واچوي خپله توجه برابر کړي توجه بړه ته کوي چې د الله طرف نه پر زړه باندې انوارات راځي فیض راځي رحمتونه راځي او رنګ زیړ وي لکه د شړشم د ګل په شان زیړ رنګ کې انوارات راځي او زما پر زړه باندې راغورځېږي دلته جذب کېږي او زما د الله د هغې شکریه کوي دا الله 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 دا وایي نو دا په روزانه یو 15 منټه یا کم از کم 10 منټه مراقبه دا به کوي بس دا 15 سبقونه شروع کوي یا تاسو مولانا محب الله صاحب سره یا مفتی وهاب صاحب سره دې سره خپل نسبت قایم کوي دې خپل وظیفې بدلوي لیکن دا 4 وظیفې خو جاري وي دا درود شریف استغفار تلاوت او مراقبه دا خو جاري وي دا اول وظیفه چې کوم ده لطیفه قلب دا بیا سولیخ ورځې پس یا 2 میاشتې پس یا که زیات هم شي دا بیا بدلول غواړي ځکه دا اوه دي نو دا دې سره بیا بدلوي